ته غریب نه ښکارې، ته خو خان ښځه ښکارې چې راباندې یقین هم نه کوو. مونږ انصاف غواړو، زموږ غریبي ده. ساتو کدو ساتو او تش دیوالو ته ګورو. پولیس دې موږ انصاف راکړي. نو پلار یې رالېږدي نو او ګټې وټې هم څوک نشته. نشې تماشې به یې کولې که نشې پیسې به ما ورکولې او چې زما سره به نه وې مور به مې ورکولې. د کور کاري نشو ورکولی، بیرون نشو داخلولی. مونږ ته ورسره چې دې کې مرې ته راځو د مجبورۍ نه راځو. نن دې خلکو ته په کولو مخ ناسته یم، دا ځای انصاف غواړم. خپل او پردو مو رانه لاس واغېستو. دا څومره خلک چې مونږ ګوري په دې رور باندې زموږ اعتماد دی، مونږ سره مدد وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپوه یم، کیمرامین راسره یاسر خان دی. دا مهال چې زه د کوم خاندان سره موجود یم دا دوه خویندې دي. د دوی والد صاحب چې کوم دی د دې خور خاوند ویشته دی او ویشته مروزې ده، خو د چارسدي پولیسو تر دې دمه ګرفتاري نه ده کړې. نو یو دغه او بل د ګټې وټې په کور کې دغه یو مشر نو ټول جینکې دي زنانه دي، هغه هم مړ شو. اوس در په در خورې په سر دغه پیغلې چې کوم دی ضرور چې بس غریبي راشي نو بیا محتاج شي، او چې بیا محتاج شي نو بیا خلکه قسم قسم مطالبې کوي او د خلکو د مجبورونه بیا غلطې پیدا اخلي. نو دا پتو شوه چې دا زمونږ پسې ګرځي او کور ته م راله د هغه پېښور نه چې کوم دی نو دلته کې راشي. ته غریب نه ښکارې، ته خو خان ښځه ښکارې چې راباندې یقین هم نه کوو. پېښور کې چې مونږ ورپسې بیا رالو چې وی کریم را سره نشته دی، هېڅ دغه نشته دی، نو مونږ دلته کې دوی له رالو او د دوی د فریاد چې کوم دی د چارسدي پولیسو ته هغه شتمن خلکه چې هغه امداد کول غواړي نو دا اصلي حقدار دي. خو تاسو زمونږ سره څه امداد وکړو نو ایخ بنې هغه به دلته کې راځي او دوی ته به یې ورکوو، نو ضرور مدد وکړي. څه نو پلار یې رالېږدي نو او ګټې وټې هم څوک نشته او دې ورور ته یې مونږ وویل چې دې سم که دې سم که خیر ما له هرچه هم منع کوې، ما نه ساتې زما هرچه یې نه منله نو مونږ په ارام پرېږدی. پلار مې څه دې هم نه راکوي خو تا دې راته په ارام پرېږدي او ده به زه به له پلار ولم او پلار ولم او دا مور او مشر ورور یې نظار هغه ایشتي دي. دا پلار مې دغه ټیم کې هغه ایشتي دي، د خاوند مې ورته ونیسه، دوی ورسره په سلو او زما یو دوه مرلې کور دی نو ما ته وایي چې دا نه درکوو، دا اوس زمونږ دی، په هغې باندې مې رانه قبضه واچوله. نو زما را بچي به څه کوي، زه به کم خوا ځمه، زما را دوه بچي دي او پلار کور مې مړ شو، زه به څه کومه. د هغه په نکاح کې زه اوس د هغه په نکاح کې ما دوه مرلې کور دی، اوس یې غروب چې دا زما دی، په هغې مې رانه قبضه واچوله. دا پسې لیکلي دی هر څه شته؟ زما نکاح مهر کې شته. جی دا راته ووایه چې دا پلار یې دله ولې ویشت؟ دا بس هسې بې سبب ده چې زه واده کړم دا ماته دقه وي لومبي شروع به یې پلان نه کوم او پسې به ستا نه کوم او لومبي شروع به پلان روپۍ څه وجه خو به وي که نه، واده خو خلکه دوستی له کوي، واده څوک دی له خو نه بس دې دقه پیدایشي دې دقه سو د خلکو باندې سرونه ماتول او شکر ډاکې به یې کولې پیدایشي دا سو. نو دې مور ولا واده کوي ته مې راوستې وي زه تېله بېغمه شوم، وي زه ترې خلاصه شوم، وي خوبونه مې وکړل، بس بیا یې بېل کړه او غم یې زمونږ په سر کړ. نو څه نشې مشې کوي که نه؟ نشې تماشې به یې کولې که نشې پیسې به مله ما ورکولې او چې زما سره به نه وې مور به مې ورکولې، بس مور سره نږدې ومه دوی پسې او لوبې را باندې کوو په هغه کې هم والم ټکولم د بچو خرچه نه وه زما نه وه سکول نو سبق نو جامې سپلی نه وې دارو نو او والم به دمکیانې به راکولې خو چونګ کې وې کېنوي اولم دی. اوس تا څو بچي دي؟ زما دوه بچي دي. د دې سکول هر څه پاتې شو؟ سکول هر څه پاتې شو. د کور کرایه د دې سیسټم څنګه دی؟ کور کریم لا نه ورکړ، اوس هم یو میاشت شوه چې راغلو، بیلونه کریم لا نه ورکړې، ټول څه چل کوو نو څه ګټې وټې نشته. هلته کې هم تاسو کور په کرۍ پسې کرۍ کې وې؟ نه هلته م شکر خپل کور و پلار به مې هر څه کول. نو هغه ځای نه ولې رالې؟ هلته راپسې دا سړی راځي که نه اوس تاسو هم وژني؟ ما پسې ګرځي که نه مشین والا چا ورکړی ده او راځي او دمکیانې رالیږي. اوس موږ دلته کې پټ وو، چا ته م کور نه دی ښولی، خپلو میینو ته م نه دی ښولی، بس ښځې په ښځو پټ ناست وو. خوراک څښاک هم څنګه دی؟ بس ناست وو الله سره ته. پولیس ته یې ګرفتاري کړې ده؟ نه که نه نه یې ده کړه که نه. دوه وروڼه دي، یو نظار دی یو اعزاز دی او دواړو دغه علاقه کې دي تنګي کې ګرځي. ته وایې چې ګرفتار دي شي؟ ګرفتار دي شي که نه زمونږ ته خطره ده که نه اوس موږ پسې ګرځي که نه. بچي ته به څه وایې؟ موږ سره د مدد وشي، موږ ته د انصاف میلاو شي، موږ سره د یوې روپۍ درک نه لګي، موږ سره د انصاف وکړي، مدد دې راسره وکړي. پلار یې چې دله ویشته ته چېرته وې؟ زه ترور کرو کور کې نه ومه. یادېږي دي؟ بیا هر څه به یې دله وروړل؟ هر څه به یې وروړل. اوس دې ژوند څنګه دی؟ هغه ټایم کې ژوند څنګه و؟ اوس خو در په در شو، هغه ټایم کې خپل کور کې؟ خپل کور ورته یادېږي؟
راته ووایه چې څو وروڼه خویندې 5 خویندې وو 3 وروریان دي یو غټ زلمی د ما نه مشر دی هغه له دماغو بیمار دی میرګي دی پې کار روزګار نه کوه بس د پلار غریب به مې ګټله هغه به یې له کوره باندې نه پرېښودو او یو دی له 12 کالو دی ماشوم دی او یو له 15 کالو دی بچا راله په هغوی راله یو ورور د دې کې دا دی که نه دا مې زوی دی بل دغه دی ورور دی او دغه ماشوم دی دا ماشوم د ورور دی ها دغه ټایم کې چېرته وي چې ستا دا پلار یې ویشته د په کور باندې ډزه وکړې موږ دغه ساعت رالو موږ مې ورور وېدنه یې لوړې وه او دا پلار غریب مې دغه ټیم د دوکان نه راغلو ستړو کټ کې ناست و نو ما ته یې داسې کوي خاوند دې ته راته نو زه خو چې تلم د سره تمانچه وه مانچه نه وه چې رالم د سره تمانچه وه د لاس سپوټې تاو کړو تمانچه یې لاس کې نیولې وه موږ ته لا پته هم نه وه او دوی په ما سور سور راته زه خو پوه نه وم بس راځه چې کوته څادر راوله بس د ډز وکړې ناګهانه د پلار او ما ته مې نیولې وه واته ډزه کړو خو موږ ته خدای بچ کړو هغه زه لاړم تاڼې ته ما راپورټ لیکو پلار غریب مې چونګ نه کړو ما ته یې ویم کېنه بابا بس چونګ ونه کړه ورور ته مې چپ شه ویم زه راځم چې رور مې شو زه شو تاڼې ته لاړم چې رالم پلار مې مړ پروت و زه یې میشتم ورسره د هغه بلې خور او د مور مخکې مې ایشتې شوې دي دا ورته وایي چې تاسو پولیس ته لاړئ نو پولیس ته څه ووایي زه چې رالم پولیس راغلو ډاک کې ولاړو هلته ډاک دی سلطان خان ډاک ورته وایي نو زما راتلو نه مخکې راغلو خور مې ټلیفون کړو د ډز وکړو موږ ویرېدو نو سیچو صاحب ټول راغلي وو خو زما پلار ویشتې شوی هغه راټکه مړ و د هغې نه پس پولیس راغلي دي تپوس یې کړی دی نو پولیس ځي راځي چاپې ماپې مو وایي چې کوم ځای ورته ښایو چاپه وایي ځي خپل وس کوي او سړی بس نه ګرفتارېږي نو ګرانو کتونکو دغه دې وخت کې 2 خویندې مور د دې ماشومانو سره په دغه کور کې یوازې ژوند کوي یو ورور یې دماغي ټیک نه دی او بل دغه ماشوم دی ته وکته د ګټې وټې دی نه پلارو سختنو د دې کور مشرو د دوی به یې پالنه کوله هغه ووجلی شو چا وجلی دی د دې ماشومانو پلار یعنی د ده نیکه چې کوم دی د ده پلار وجلی دی د دې ښځې خاوند وجلی دی نو یو خو د تنګي پولیسو ته دا یو چیلنجز دی چې تر اوسه هغه ګرفتاري ونه شوله دویم تاسو شتمنو خلکو ته وایم خو چېرې امداد کوئ نو انتخایي حقدار خلکه دي دې وخت کې د خپل کور نه درپدره او د ګټې وټې هېڅوک هم نشته نو ضرور ورسره تعاون وکړئ.